أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مخياتون کی منافقانو بازی بل خصلتونه ذکر کړو. وس دې آیتونو اولنو کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي، ورپسې بیا د منافقانو سره خبره ده. ورپسې حکم دی د الله رب العزت د اطاعت او د الله د رسول په هر چا باندې ذمہواریانی خودی شوی دي. نو څوک چې څه کوي نو د خپل ځان دپاره کوي، که ښه کوي نو هم د ځان دپاره کوي او که بد کوي نو هم په ده باندې به وبالي. ورپسې الله رب العزت په دنیا کې د امن، په دنیا کې د خلافت، په دنیا کې د مشرۍ د هغې تذکره کوي چې د هغې دپاره څه پکار دي. کله چې دغه کارونه په تاسو کې راغله نو الله به تاسو خلیفګان کړي، الله به تاسو له مشري درکړي، د ځمکې واک به تاسو له درکړي. او چې تاسو کې دا کارونه راغله نو د هغې کارونو تذکره کوي. په دنیا کې امن به راشي، بدامني به ختمه شي، یره به ختمه شي. د هغې تذکره کوي چې د هغې دپاره څه پکار دي. اطاعت د الله، اطاعت د رسول، د الله حکم چې هغه په څه کې دی. الله چې کوم کارونو ته حکم کړلی د هغې کول، د کوم څه نه چې منع کړله د هغې نه ځان منع کول، ځان بچ کول. اطاعت د رسول، په هر کار کې اطاعت د رسول وکړي، د هغې تذکره کوي. نو ورپسې بل رکوع کې بیا به هغه اولنۍ خبرو له بیا راځي. ستر د پردې خبره وه، مؤمنانو ته آداب دي، هغه به ذکر کوي. مؤمنانو له څه پکار دي د هغې تذکره یې به کوي. بیا وروستو بلې رکوع کې انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله. یقینا دا خبره د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله، کله چې رابلل کېږي الله طرف ته او د الله رسول طرف ته، لیحکم بینهم د پاره د دې چې دا الله د الله رسول فیصلو کې په منځ د دې کې ای یقولون دوی دا خبره کوي سمعنا موږ واورېدو واطعنا موږ تابعداري وکړه. چې بس الله ویلی بس آمنا وسلمنا، دا الله رسول ویلی نو آمنا وسلمنا، موږ ایمان را وړلی، موږ واورېدو، موږ اطاعت وکړو، موږ تابعداري وکړه، موږ غاړه کېښوده. مؤمن وداسي مخکې کافر دا منافق، نو دا منافق باره کې وی اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، نو اذا فريق منهم معرضون، اعراض کوي، الله حکم ته ناراضي. ها کمی خبره کی چې د فائدې دنیوي هغه له راضي
د رسول خبرې لنده راځي. ها که دنیوي فائدې پکې، اغراض پکې، مقاصد پکې، نو بیا به راځي. چې دنیا اغراض او مقاصد پکې نه د الله مني نه د الله رسول مني. او مؤمن سره د دک پکې تاوان دی که زیان دی که نقصان دی، هر څه چې دي که فائدہ ده پکې، خو چې د الله حکم دی د الله د رسول حکم دی، نو دی وایي سمعنا واطعنا، موږ واورېدو موږ تابعداري وکړه. زموږ کار دی تابعداري کول. موږ سمعنا موږ واورېدو موږ قبول کړو، واطعنا موږ تابعداري وکړه. واولئک هم المفلحون، او دا کسان دي کامیابي موندونکي. دا کامیابی موندون کې خلق دی، دا کامیاب خلق دی مومنان. مخکې ویلو قد افلح المؤمنون، مومنان کامیاب شو. چې کومو کې د مومنانو صفات دي، مومنانو صفتونو والا به کامیابی. ومن یطع الله ورسوله، سوچ تابعداري کوي د الله او د الله د رسول. ويخشى الله، ويریږي د الله نه. ويتقي، او تقوا اختیاروي د الله نه یره کوي، اوامرو باندې عمل کوي. ويتقي، او تقوا اختیاروي د نواهیو نه ځان ساتي، نیکی کوي او د بدو نه ځان ساتي. د الله نه یره کوي او د الله نه امید هم ساتي. ويخشى الله ويتقي. نو چې کله دا صفت پد کې راغی، نو اولئک هم الفائزون، دا کسان دي کامیابی موندون کی. دا فائز دی، دا کامیاب دی. واقسموا بالله جهد ایمانهم، بیا راغی واپس منافقانو طرف ته. دې خلکو قسمونه کړلې په الله باندې، کله قسمونه ددي. لئن امرتهم، کتا حکم کې دي ته لا یخرجون، نو دی بخامخوزی. باجی پکی راشی تا حکم کوا کماو نکړو، ستانه خو زما سر قربان دی. کتوې زما سرم ستانه من نه دی. نو دا د خلی خبري. اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم، کتا دی ته حکم کو لا یخرجون، نو خامخادی بوزي. کتا و ته حکم کو چې الګ اوسې نو دی وټولوزي، مونږ به وسو بیا قسمونه کوي. قل لا تقسموا، وتوا قسمونه مکوي. طاعت معروفه، ستاسو اطاعت چې هغه معروف ده، ستاسو طاعت چې نه هغه مونږ ته پته ده. ستاسو څنګه اطاعت ده؟ مومنانی مسلمانانی ناغي ته وي. او دې قسمونو ته ضرورت نشته چې تاسو قسمونه کوي. تاسو عمل مونږ ته معلوم ده، تاسو کار مونږ ته معلوم ده. طاعت معروفه ده. مومنان مسلمانان چې دې پسنګا کارونه کوي، الله رب العزت چې کوم احکام دي باغی باندې دې څنګه ټینګ کلک ولاړ هغه باندې عمل کوي. مسلمان ته مو استعمال معلوم دی مونږ ته الله. منافق ته وایي وچ قسمونه مکوا، ستا عمل مونږ ته معلوم دی. طاعت معروفه، ستاسو اطاعت چې نه معلوم دی. ان الله خبير بما تعملون، یقینا الله خبردار دی په هغه باندې تاسو کوي. قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول، حکم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا. اللہ و توبہ اطیعوا اللہ، و تابعداری کوئی دا اللہ، تابعداری کوئی دا رسول، دا الرسول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کوئی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تابعداری کوئی دا اللہ، تابعداری کوئی دا رسول، دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولې قرآن کریم تیر چاوای نازل شي دی هغه تی مراد دی. نه چې د یو رسول چې تابعداري کې نه په دې وخت کې د بل چا تابعداري کې د بل رسول تابعداري کې باندې منل کی.
سو پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې نه اطیع الله و اطیع رسول تابعداري کوي د الله او د الله تابعداري کوي د رسول د دې رسول فإن تولوا کدی خلق شاګړه فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم کدی خلق شاګړه نو یقینا په د باندې هغه څه چې په د باندې بارشي دي دي تاسو بار لشي دي باندې تا ورک لشي وي دي دي ته شي حکم کړی شي دی وعلیکم ما حملتم او تاسو باندې هغه څه چې تاسو باندې کوم خو دې شي دي تاسو کوم سپار لشي وي دي تاسو باندې کوم بوج خو دې شي دی هر چا باندې څه لازم دي موز دې چا باندې لازم دی یو شان چا باندې بل شان چا باندې بل شان دا یو موز دی نو چا باندې لازم دی په ولاړ باندې نو چا باندې لازم دی په ناست باندې نو چا باندې په اشاره باندې دغه سينور احکام دي هر چا باندې خو دې شي وي دي مالدار دې نو باغ باندې پکې زکات می خو دې شي غریب دې چې څو سره نشته راو بس څه نشته دي وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وکدي شاکړه روان دي واپس روان دي په ګناہوں کې اخته دي نو په دې باندې وبال وې د هغه سوچ دي دې باندې خو دې شي دي دې چې کوم ګناه کړل نو داغه بار په دې باندې خو دې شوی دی وعلیکم ما حملتم او په تاسو باندې به بوجي د هغه سوچ تاسو کم عمل نه کړل نه باندې تاسو باندې خو دې شي وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا کتا سو تابعداري وکړه د الله تابعداري وکړه د پیغمبر تهتدون هدایت به بیا مومئ تاسو په هدایت باندې یې وما على الرسول الا البلاغ المبين ان دې پر رسول باندې مګر صرف رسونه ښکارا ده پیغمبر بس کوي رسونه بکئی مسله برسئی بیان بکئی دا پیغمبر ذمہواری و وسم زما استاد ذمہواری دادا هغه خبره بیانوا دین خلقو ته بیانوا دین خلقو ته رسوا وس اخوا تا اغي چې سکه اغي ته پرېدا نه چې وستو ډنډر راواخلي قانون راواخلي قانون په خپل لاس کې ونسي نه وما للرسول الا البلاغ المبين او نه دی پر رسول باندې مګر صرف رسونه ښکارا ده ښکارا بیان بکې ښکارا رسول بکې دین په بیان نه وسوچ دین باندې عمل کوي مؤمنان داغي حال پورا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعد کړل الله دا کسان سره چې ایمان راوړل تاسو نو عمل صالح کړل چا چې ایمان راوړل عمل صالح کړل استخلفنهم فی الارض خامخا الله به خلیفګان کی دی لرا پسمګه کی الله به آباد کی دی لرا پسمګه کی الله به دی خلافت ورکی دزمکه مشری بور کی دزمکه بادشاہت بور کی کما استخلف الذين من قبلهم لك څنګه چې خلافت ورکړ وا کسانو چې دینه مخکیو د دینه مخکی کم چې مؤمنان تیر شوی دي الله هغه څنګه خلافت ورکړو اول کې وګورګه سمرا په ترقی باندې روان د دنیا ترقی وانه دا آخرت ترقی و داغي اعمال د دنیا فتوحات لا يستخلفنهم في الارض خامخ الله بخلیفگان کی دی لره پس مې کې مستخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې خلیفگان کړي وا کسان چې دینه مکیو ولا يمكنن لهم دينهم او خامخ الله بکلک کی دی لره ټکانه بور کی دی لره دین د دی الذي ارتضى لهم او چې الله ورکړل دې لپاره مسلمان انسانانو لپاره الله دین ورکړل دین اسلام په دین باندې الله دیلا کلکواله ورکی دیلا په دې باندې عمل نصیب کی لیکن چې دې خو عمل دې خو سنیتی کنه اراده
ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدل کې بور کې دی لرا من بعد خوفهم رسو د یری د دین امن الله بدیل امن ورکی مخ کې یرا وا هغه یرا په بدل کی دا یری په ځبانی به امن راولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو صحابي ته وی کتاب آئے زمانہ دشوا نو تب ہوئی نہیں دا سے حال ہوئی صحابی تپوس گئی چی دا مزر قبیلہ دا وغیرہ دی نور دی دا بسی وی سنائی یمن نبا یوا زنانا روانی دا کالو نبڑکئی راضی با حرم تا لا تخافی الا اللہ اللہ نسوا دا بلی چار بیر نہ یریگی یر بین دا اللہ نہ بھئی ناغی زمانگا قبیلہ بس گئی آخو ڈاکامان خلق دے آخو برداشت نشی کولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن چی آغا با دا قوم محافظ جوشی آبا دا خلق حفاظت کے دی انسانیت حفاظت بکی صحابی ہوئی مولی دو یو خزر آنوانو ما تی تپوسو کم دینا را روانے کالو ڈکا وی دا سنائی یمن نا را روانے وی یری گنا وی چانو یری گا اسلامی ملک دے امن و امان دے یر دا چانا دا دا اللہ نا یر دا بلی چانا یر نشتی دا اللہ یر پزر کی راغ دا بلی چانا بیانی یری ولا يبدلنهم من بعد امنهم من بعد خوفهم امنا خامخا بدل کی بور کی بدل کی برا ولی اللہ دیلا رستو دا یرید دینا امن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا خبر صدا اولا نہیں خبر دادا بندگی دی گئی زما یعبدوننی بندگی دی گئی زما خالص یعبدوننی ما دی یو امنی توحید دیو منی تابیداری دی زما کئی بس لا یشرکون بی شیئا شریک دی نہ جوڑے زما سره هیڅ شی توحید دیو منی ما دی یو منی زما سره دی هیڅ شریک نہ جوړای زما بندگی دی کئی دبل زما سره بندگی کی دی بل سو شریکای نه بندگی چې کئی نه هغه صرف زما د پاره کې دبل چا د پاره دی نه کئی دا ولنی خبر ہو ایمان راولنا عمل صالح کر لیں دی لبا اللہ خلافت ور کی دی با اللہ دزبہ کی خلیفگان کی وجدہ کار کی یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا بندگی دی کہ زما ما دی یومنی زما سر دی سوک شریک نہ جوڑے ومن کفر بعد ذالک اچا چې کفر کو رسول نه کولای کوم الفاسقون دا کسان دی فاسقان دا نافرمان دی دا دا حد نوتون کی دی دا حد نوزی بات کفر کر لے شرکی کر لے اللہ دا حکم خلافی کر لے بلدا و یاقیم الصلاة و آتو الزکاة و قائم و ایمان صلی را ورکوئی زکاة و آتیو رسول و تابیداری کوئی دے رسول لعلکم ترحمون نبادی جتا سبانی رحموشی رحم کو غواړی نو اولنا داو کشی منز قائم ہوئی ایمان شتے د شرک نفی وشوا نو بس عمل چې دین اول عمل کې ایمان سے مز دے اقیم الصلاة ایمان پسې مز ایمان پسې صلاة اقیم الصلاة قائم و ایمان صلاة و آتو الزکاة نور کوئی زکاة لرا زکاة تے بمال دولت کی
دارنګه زکات نورمي بدن کې خلق زکات کې واسي کړه نو کله کله دا الله په لار کې بدېزي مال به خرج کړي نو خپل بدن به خرج کړي نو خپل وخت به خرج کړي آتو زکات ځواني صحیح سبب الله په لار کې لګي کړه نو آتو زکات واته او رسول او تابعداري کوي د رسول د دې رسول تابعداري کوي د هر رسول لعلکم ترحمون د پاره تاسو باندې رحم وشي رحم کو غواړي نو دا کار نو کوي یو طرف ته ایمان دی نو بل طرف ته موږ دی نو زکات ته تابعداري د رسول دا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض دا دوه کافر چې دي دا چې دا دومره خلاف ورزياني کوي الله نه مني شرک وسره کوي کفر کوي باج الله د سره مني نه الله نشتی وي باج دهریان دي اواز کافر دی الله دا الله نه مني باج خدا مني چې الله شته لیکن الله چې کوم خبره کوي الله هغه نه مني نو الله مني خدا الله نه مني نو لا تحسبن الذين كفروا دا دومره په یو شت کې چې ګرځي د دنیا ساز سامان نو سره دي او ورځ او شپې ګرځي کله یو ځای ته کله بل ځای یو مونږ ته بل مونږ ته سشي کمه وته نشتی دنیا کې الله وی خیر لا تحسبن الذين كفروا ګمان مکو پاکستان وایي چې کوپر کړه معجزین بلار دا کافر چې دی دا نشي عاجز کولی الله لرا پزمکه کې دی دا الله نه تخته دی نشي پزمکه کې دی بچ کیدون کې نه دی پزمکه د الله واما واهم النار ټیکانه د دې جهنم دی ولا بیسر مسیره خامخا ډېر بد زید ورتلو دی دا ورتل چې دا ډېر بد دی جهنم ته ورتل ډېر بد دی انما كان قول المؤمنين یقینا دا خبره د مؤمنانو مخکې مواسم دا د مؤمنانو خبره دا سیدا ازادو الى الله ورسوله کله چې راغله کې الله طرف ته دا الله رسول طرف ته ليحكم بينهم د پاره چې فیصله وکړي د په منځ کې یقولون دی خدای سی وای د دې وینا داسي سمعنا وطعنا موږ تابعدار موږ واورېدا موږ تابعداري وکړه اولئکم المفلحون دا کسانی کامیابی مندون کی فلاح مندون کی دادی ومن یطع الله ورسوله سوچ تابعداری کوي دا الله دا رسول ويخشى الله او يرى دا الله نو يتقي او تقوا اختیاري دا الله نه پاره دا الله چې کوم څه منع کړل دا غي نه ځان بچ کړي اولئکم الفائزون دا کسانی فائزان دا فائز دي کامیاب دي واقسموا بالله جهاد ایمانهم قسمونه کړلې دي خلکو په الله باندې کله قسمونه دي لینا مرتهم کتا حکم کدی تعالی یخرجن نو خامخا دی بوزي قل لا تقسموا وتوا قسمونه مکو اطاعت معروف اطاعت تاسو تابعداري تاسو معلومه ده ان الله خبير بما تعملون یقین الله خبردار دی پس باندې تاسو یې کوي قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول وتوا تابعداري کوي د الله تابعداري کوي د رسول فین تولوا قد خلق شاکرا فینما علی ما حمل یقینا ودبانه هغه سړي چې دبانه پاک راشي دي دبانه د تسبار لشي وي دي وعلیکم ما حملتم وبتاس باندې اسی تاسو باندې سبار لشي وي تاسو باندې خو دې شي وي دي وین تو ته ہوتا تلو کو تاسو تابعداري وکړه الله د رسول نه هدایت په بیا موي وما على الرسول الا البلاغ المبين نشته پر رسول باندې مگر صرف رسول احکار ده وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړه الله دا کسان سره چې ایمان راوړل تاسو نه عمل صالح کړل استغفرنهم في الارض خامخا الله بخلیفګان کې دي لره پسمکه کې کما استغلف الذين من قبلهم لك څنګه چې خلیفګان کړي واکه سان چې دي نمک کېو ولا يمكنن لهم دينهم اخامخا خلق بکی الله دی لرا فدین د دې باندې الله زیر تظالما چې الله ورکړل دې د پاره ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا
खामखा बदल की बोर की अल्लाह दी लरा बदल की बरा वली अल्लाह दी ला मिन बाद खौफ रुsul खौफ दी ला अमन या बुदुननी बंदगी की दी समा ला युशिकु नबी शै शरीक ने जुड़े समा सराइस वमन कफर बाद सालिक अच्छा जी इनकार को रुस्तो देना फोला कुमुल काफिरून दा फासिकून दा कसान दी फासिकान वाक़िमुस सलात व आतुज़ ज़कात कायम होई माज़रा वर कोई ज़कात वाती और रसूला ताबिदारी कोई दे रसूलुल्लाह लकुम तुरहमून दपादी तासु बाद रहमुशी ला तासबन लजीना कफरू गुमान देना कया कसान ची कुफरी कर ले मौजिजीना आज इसको उनकी अल्लाह रब अज़मत के वमा वाहुमुन्ना ठिकाना दी जहन्नम दे वला बिसल मसीर दे नाकार अज़ीद वर्तलो दे अल्लाह रब इज्जत